بسم الله الرحمن الرحيم. والتكوين صفة لله تعالى أزلية دریم هغه صفت چې هغه کثیر المباحث ده، هغه تکوین ده. درې صفتونه کثیر المباحثو، یو کلام، یو اراده او یو تکوین. د کلام بحث تیر شو، اوس د تکوین بحث کوي، ورپسې به بیا د اراده بحث کوي. تکوین هغه صفت خداوندی دی چې دې کې د ماتوریدیو او د اشاعرو اختلاف دی. اشاعره و صفات ته خدای مني: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، اراده او کلام. ماتوریدیه دغه و هم مني، ورسره اتمم مني چې تکوین دی. تاسو پوه شئ؟ درې څیزونه دي: یو قدرت دی، یو اراده ده او یو تکوین دی. اشاعره وایي تکوین له مستقل وجود نشته. د قدرت او د اراده دواړو نه چې څه جوړ شي هغې ته تکوین وایي. یا لکه د یو شي پیدا کول او نه پیدا کول دا خدای ته برابر دي. د قادر قدرت ته د دواړو مقدورو باندې قدرت لرل دا برابر دي. صحیح شو؟ مقدور په صدور عن القادر کې وجود او عدم د مقدور برابر دی. وجود د شی هم مقدور دی، عدم هم مقدور دی. بیا چې کله اراده ور سره متعلق شي نو بیا وجود ته ترجیح ورکړی شي په عدم باندې. په د اراده کار څه دی؟ ترجیح ورکړی شي احد المقدورین ته چې وجود دی، په آخر باندې چې عدم دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ. نو اشاعره وایي چې اراده کې ترجیح ورکړی شي احد المقدورین ته په آخر باندې، بس خبره خلاصه شو، شی پیدا شي، تکوین له پکې څه حاجت دی. ماتوریدیه وایي نه، مقدورین په صدور عن القادر کې برابر دي، دې ته قدرت وایي. بیا په اراده کې احد المقدورین ته ترجیح ورکړی شي په آخر باندې، اراده ورپورې متعلق شي. صحیح شو؟ تکوین څه ته وایي؟ د ارادې نه وروسته تکوین په مقدور کې اثر ته وایي. هلکه پرې پوه شئ. مقدور د عدم د کندې نه د وجود صحرا ته راوځي. هلکه پرې پوه شئ. نو په قدرت کې هم اثر په مقدور کې نه وي، په اراده کې هم اثر په مقدور کې نه وي، په تکوین کې اثر په مقدور کې راشي، نو مقدور پیدا شي. نو تکوین یو کیفیت دی چې د قدرت او د اراده نه وروسته راځي. او اشاعره وایي نه، تکوین کیفیت نه دی چې د اراده نه وروسته راځي، بلکې د قدرت نه اراده وروسته ده، او د اراده نه وروسته به شی معرض وجود ته راشي. بس موږ وایو چې دا شی معرض وجود ته راشي، دې ته تکوین وایي. تکوین معنا پیدا کول، تخلیق. خدای ته خالق وایي که نه وایي؟ نو چې خالق ورته وایي نو د متصف په وصف د تخلیق سره دی، په وصف د خلق سره دی، نو د مکون هم شو.
د پورې تکوین هم تړلې ده قائم ده د ذات پورې لکه خلق چې څنګه قائم ده د ذات پورې لکه تاسو هم مسله باندې سر خلاص شین تکوین موضوع پیژنده ها الکه تکوین کې دوه دعوی دي یو دا چې دا د خدای صفت ده اول دا چې دا ازلی ده تکوین د خدای صفت ده په دې بشارح بدلیلنا قائم کی او دویمه دعوه چې تکوین ازلی ده په دې بسلور دلائل قائم کی الکه په پوښتنه او دا شارح خدا دلیلنا تکوین په وجود او قائمای خدا یاد ساته ده شرح متن کوي صحیح شو ماتن یقینا ماتوریدی ده عمر نصفی او شارح در رجحان اشاعره و طرف ته ده رسته به بیا رد وکي الکه تکوین په وجود او د تکوین په ازلیت دلائل خو قائمای د متن شرح کوي خو رسته بیا رد کوي تکوین دی نه مانی صحیح شو والتکوین وهو المعنى الذي تکوین هغه معنا ده يعبر عنه چې د دین تعبیر کی بالفعل په کولو سره والخلق پیدا کېدل والتخلیق پیدا کول په پوښي والایجاد پیدا کول احداث پیدا کول اختراع پیدا کول ونحو ذلك یا د دې پشان بلا نور نمونه دي د ټولو ته تکوین وای ويفسر تفسیر د تکوین کیږي باخراج المعدوم من العدم الى الوجود پراوستلو د معدوم سره د عدم نه وجود ته معدوم د عدم نه وجود تر او باسه دي ته تکوین وای الکا وم په جندا اول دعوا صفت لله تعالی تکوین صفت خدای دی الکا د حدیث کتابونو کې بخاری شریف د دې دیم جلد اخري حصہ هغه کې د علم کلام مسلې دي ځکه امام بخاری خو د حدیث امام هم خو د علم کلام امام هم صحیح شو نو اکثره د محدثینی چې هغه جاز کې تللی جاز کې لاندې کتابونه نه درس کړي او بخاری شریف او د حدیث کتابونه درس کوي ناغه به بیان پوي قسم دې چې نه به پوي امام بخاری رحمه الله مشهور ادا ده چې د احناف په مخالفت ډېر کړي دي خروسته د علم کلام مسلې چې کمی دي پاره کې زیاتو کې د احناف سره موافقت کړي دي یو په د تکوین مسله ده په تکوین کې د احناف سره مرګره د ماتوریدیه سره د تکوین مستقل صفت مني او په اخره کې ردونم په دې ډلو ملو کوي کنه په دې اخره کې څه دلیل چې تکوین د خدای صفت ده لإطباق العقل والنقل یو دلیل خدا ده چې اتفاق د عقل او د نقل ده علا په دې خبره چې انه خالق للعالم الله تعالی د عالم خالق ده او مکون له او مکون د عالم ده الله خالق د عالم ده مکون پیدا کون کې د عالم ده نو چې خالق شو مکون شو نو خلق او تکوین صفت شکر دا یو دلیل شو دیم و امتناع اطلاق الاسم المشتق او دا ممتنع ده چې اطلاق د نوم د مشتق دی په یو شی من غیر ان یکون ماخذ الاشتقاق وصفا له بغیر د دینه چې ماخذ الاشتقاق دی د وصف شو قائما به په پورې قائم الکه په دې ځای پوښ دا ممتنع ده چې مشتق دی د خدای صفت شي او مبدا او ماخذ الاشتقاق دی د کې موجود نه مکون دی د خدای صفت شي
او تکوین دې دکې نه د وصف دې نه نو دا نشي کېدای تکوین به ضرور د وصفي نه دا صفت د خدای شکر بهم ازلیتن دا تکوین ازلی دی بوجوهن دا سو وجنا سلور دلائل پہ قائمی تعبیر تی بوجوهن سرکی الاول اول دا دلیل دا دی یلکا که تکوین ازلی نشی نو حادث بشی ځکه د حادث او د ازلی په منځ کې بله مرتبه نشته چې ارتفاع د یو نقیض وشي نو اثبات به د بل نقیض کیږي نو چې یو نقیض دی اوچت که چې ازلی توب دی نو بل نقیض به ثابت شي چې حدوث دی الله تعالی به محل د حوادث وګرځي ګورئ الاول اول دلیل دا دی انه یمتنع ممتنع دی قیام الحوادث بذاته تعالی قیام د حوادث د خدای د ذات پورې لما مر لکه مخکې چې تیر شي چې الله محل د حوادث نه دی دا یو دلیل سچا ازلی دی دیم دلیل دا دی چې الله تعالی د ځان توصیف کړ الکه الله تعالی ځان له خالق ویلی دی په ازل کې الله خالق وکنو ځان له خالق ویلی کنه نو چې ازل کې ځان له خالق ویلی نو په دې ازل کې دا تکوین د صفت هو کنو خو کذب شو تکوین پکې نو ځان له خالق ویلی دا دروغ او که تکوین پکې وو او ځان له خالق ویلی نو بس تکوین ازلی شو کنه ګورئ الثانی دویم دا دی انه وصف ذاته الله تعالی توصیف د خپل ذات کړي په کلام ازلی کې بیا انه الخالق چې دی خالق دی ولو لم يكن في الازل خالقا کف ازل کې خالق نشي لازم الكذب وكذب براشي الکه په پوي شي کبي پوي نشي یلکه یا دو ملایانو تعویل کړي دي د ملایانو ملین دي چې څه خلور شنو وایي مولان باشد کې چپ نشوت امام غزالی او صاحب د جمع الجوامع امام غزالی سوئی الله تعالی ځان له خالق وای مازل کې ویلی دي خدای دې دا معنا نه ده چې د کې تکوین شتا د خالق معنا دا چې پیدا کون کې پرسته زمانہ کې خالق زمانہ چې خلق بدده پورې پرسته زمانہ کې تړل کیږي قائم کیږي صحیح شو او صاحب د جمع الجوامع ویلی دي چې خدای ځان له ازل کې خالق ویلی دي خو د خالق معنا دا د چل قادر علی الخلق قادر علی الخلق دا معنا نه چې خلق پکشته او تکوین پکشته نو تکوین ازلی نشه نه دی ویا د خدای بندګانو خدای ځان له ازل کې خالق ویلی دي حقیقی معنی دا چې تکوینی صفت او دا خو مجاز شکر خالق معنی دا چې پیدا کون کې پرسته زمانہ کې او یا قادر علی الخلق دا خو مجاز الکه په پوه شئ لکه من قتل قتیلا فله سلبه چا چې مړ کنو داغه دپاره مړ خود نه دی کنه ژوندی دی او ژوندي ته مړ وایي په اعتبار د ما یعود الیه سره یعنی امام غزالی وایي چې خدای ته خالق وایي خو په اعتبار د ما یعود الیه سره نو دا خو مجاز شه او ضرورت مجاز ته الګ کېږي چې حقیقت متعذر شي او بیا زه تپوس کوم چې خدای مجازن خالق شه د حقیقتن خالق څوک دی هغه راته لږ وښایه دا خو نشي کېدی چې لفظ د یو چا دپاره مجازن استعمال شي او هغه لفظ د حقیقتن په ماوضع له کې نه استعمال نه دا خو نشي کېدی ماوضع له کې به هم استعمالي غیر ماوضع له کې تا استعمال که نو هغه حقیقتن خالق راته وښایه هغه څوک دی ګورئ اویل عدول یا با عدول راشی مجاز تا اے الخالق فی ما یستقبلو چه مستقبل کی خالق و گرزو لکه امام غزالی چه ویلی دی اویل قادر علی الخلق لکه صاحب د جمع الجوامع چه ویلی دی
من غیر تعذر الحقیقتی، عمل په مجاز اوشي بغیر د تعذر د حقیقت نه. او تاسو اصلي چاچای کې ویلي دي چې مجاز ته کله ضرورت کېږي اذا تعذر الحقیقه. علا بل خبر لکم انه لو جاز اطلاق الخالق، کجائز شي اطلاق د خالق په د باندې په معنا د قادر علی الخلق سره، لجاز جائز بشي اطلاق کل ما يقدره علی، اطلاق د هر هغه څه چې د قادری په هغې باندې د اعراضن علی په د باندې بیا به الله تابعه زمو ویلی شي، ولې ځکه قادر علی البیاض دی، علی خلق البیاض، او قادر علی خلق السواد دی، نو بیا به ورته اسود ووایي. بس بکو.